أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دا حامیم السجدہ 35 نمبر آیات. په 35 نمبر آیات کی د دې صفت حاصلون کی خلق ذکر کیږي چې دا دومره صبر په بچا کی دومره برداشت په سوق کی چې سوچا ته دین خو هغه ورته سپور استقي وي ګستاخی کوي او دې برداشت کې صبر وکي او په دغه لهجه کې ولا جواب ورنکي د بسوک نو یو ما یلقا نشي حاصل ولا دغه صفت لره الا الذين بغیر د هغه کسانو نه صبرو چې صبر نه کوي چې پوره صبر بکی نه غدا برداشت کولی شي او دا کولی شي او چې صبر بکی نه نو هغه د صفت بزان کې نشي راغسته نشي حاصل ولا وما يلقاها او نشي حاصل ولا دي صفت لرا الا ذو حظ عظيم بغیر د خاوند حصي لوینه لوی حصه د جنت نو چې کوم جنتی خلک نو هغه د ماحول برداشت کولی شي چې د بدین لکار کې خلک به بی ادبی ګستاخیانی کوي د بردن خدمت کې خلک به بی قدری کوي خدای به برداشت کوي په دغه لهجه کې به جواب نه ورکړي نو در جنتی خلکو علامات او در صبرناک خلکو علامات د خلک حاصله ولا شي د صفات. واما ينزغنك من الشيطان نزغ او کراش تا تر طرف د شیطان نزغ وسوسه وسوسه د سې سړی ته دین خې او د دین اسلام مبارک او توازن نصیحت کې غصه ګستاخی وکي کنزر وکي نور بیکاره خبري وکي او تا ته شیطان باندې کې وجه دغه جواب ولته مرګ څنګه ته ویلي دغه څه ورته وایي ته کم خو نه دا به شیطانی وسوسه ای فاستعذ بالله نو پناه غوړ په الله سره اعوذ بالله وایا انه یقینا د الله هو السميع العليم دا اوریدون کې پوهه دی دا اعوذ بالله د ویلو دوه ځکه کې حکم راغلی دی یو په دې ځکه کې چې کړه در باندې غصه غالب شي او د غصې ټیمی نعوذ بالله وایا غصه به کم شي ځکه غصه په خپل د شیطان اثر دی او دیم چې کله قران لوري نو قران د ویل نمخ کې قران شروع کول نه وړاندې اعوذ بالله وای شیطان د الله را نشي او تلاوت صحیح وکي. ومن آیاته الليل والنهار او بعض د نخو د الله تعالی نه شپه او ورځ دي د الله تعالی د وحدانیت او د قدرتونو نخي چې کوم دي نه باغې کې شپه او ورځ هم شامل دي شپه او ورځ پکې بکی دي والشمس نور دی والقمر اوس پنګ مېده دا د الله تعالی د قدرتونو د وحدانیت لوی نخي دي. لا تسجدوا للشمس تاسو سجدي مکوي نور ته ولا للقمر نسب ميت واسجدوا لله الذي سجدي کوي خاص الله ته هغه الله خلقهن چې دای پیدا کړی دي نور اوس د سپمې د سجدي په ځمانه دغه د عبادت په ځمانه هغه چا عبادت وکړي چې نور اوس سپمې پیدا کړلی ان کنتم کی تاسو ایاه دی الله در تعبدون عبادت کوونکی کله الله بندگی مانه نو یوازې د الله کوي بل چا سره نه کوي او کله الله بندگی نه مانه نو دغه شرکی بندگی د الله تعالی تاسو منظور نه ده نو بیا د ضرورت نشته دې ځکه کې د انوار او د سومې در سي دی کول نه مان راغله دا په صراحت سره شرعي مسله دار په دې شریعت کې اچا ته هم سجده کول جایز نه دي. بیا د سجدې دوه قسم نه یو سجده عبادت ته بل سجده تعظیم دا دوه سجدې په دې شریعت کې منع دي حرام دي ناجایز دي. سجده عبادت بل چاته کول دا کفر دی سجده د تعظیم بل چاته کول حرام دي. البته چې بکم زګینو کې چې دارا غلي دي چې آدم علی السلام طرف ته سجده وشو یا یوسف علی السلام ته هغه سجده تعظیم په هغه زمانه کې جایز او په هغه شریعتونو کې جایز خو په دې شریعت کې د شرک ټول دروازې بند کړې شوې دي چې کوم زګینو د شرک احتمال پیدا کیږي شرک نه خو د شرک احتمال جوړې دي شرک سره مشابهي هغه لارې هم بدیدن کې باندې منع دي نو په دې وجه باندې سجده کول کړه تعظیمي او هغه د عبادت اچا د هم کولې جایز نه دي کاغه نور فرمایي د که حسب چی فإن استكبروا کدي خلق ځان لوی وګاڼو د الله تعالی د وحدانیت نه ایواز د الله تعالی عبادت نه کا بده ځان بد ښکاری دو نو فالذین عند ربک نو هغه کسان چې بنز درب ستادي یسبحون له اغوی تسبیحات بیانې د الله د پاره باللیل د شپې او النهار د ورځې
یعنی مسلسل وهم لا يسأمون او دوی ستړي کېږي هم نه. نو دا زجر شو د هغه خلکو دپاره چې د الله تعالی د وحدانیت نه دي قایل، الله تعالی دپاره تسبیح او د حمد نه دي قایل. ځکه شرک چې ته کله کې نو تسبیح دې په خپله مسترد کړه. ځکه تسبیح معنی دا ده چې الله تعالی سره الله تعالی نه کمزوري صفات نه پی کول، چې تا ورسره به صفات وکړه مخلوقه مو ته شریک کړه، نو بیا خو دې کمزوري صفات نه پی نه کړه، کمزوري صفات دې ولې ثابت کړل. نو الله تعالی وایي چې کم کسان د الله تعالی وحدانیت نه دي قایل، تسبیحات نه وایي. نو د الله تعالی سره داسې مخلوق شته چې شپه ورځ تسبیحات وایي، د وحدانیت قایل دي او ستړي کېږي هم نه. لہذا د دغه ګمراه خلکو ته الله تعالی هېڅ ضرورت نشته ځان به خراب کړي. ومن آیاته بعض د نښو د الله تعالی نه انک ترى الارض خاشعه چې یقینا ته یې د ځمکې دره خاشعه وچه. د الله تعالی د قدرتونو د وحدانیت لوی نښو کې یوه نښه دا ده چې ته ځمکې ته ګورې دا به وچه وي، هېڅ شی بوټی به پې نه وي په هغه ټیم کې، خشکي به وي. فاذا انزلنا ناصبه الله موږ نازل کړو علیها په دې باندې علیها لما اهتزت وربت په دې باندې اوبه دش نش یو تازه شي، په دې باندې بوټي راوزرغون شي، فصلونه پکې راوخي چې تازه شي. و د دغه وچې ځمکې نه د اوبو په ذریعه باندې دومره فصل رازرغونول، قسمه قسم بوټي رازرغونېدل او شنه کېدل د الله یوازې د الله تعالی په قدرت کې، د بل چا په اختیار کې نشته. ان الذي یقینا هغه ذات احیاها چې راژوندی کړله دا ځمکه لمحیي الموتى خامخا خبره ژوندي کې مړي هم. د وچې ځمکې نه شنه بوټي رایستلی شي قسمه قسم، نو دغه ذات مړي هم راژوندي کولی شي. نو د ځمکې شن کېدل دا دلیل شو په مړ ژوندي کولو باندې هم چې الله تعالی مړي هم راژوندي کولی شي، راژوندي به کړي. انه یقینا د الله علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی. ان الذين یقینا هغه کسان یلحدون چې کوږوالي لټوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې، دې ته الحاد ویل کېږي ملحدین. دا داسې خلک چې قرآن او حدیثو الفاظ به استعمالوي، نوم نه به فایده پورته کوي، خو د قرآن او حدیثو تشریح په بل طریقه باندې کوي، او په دې کې به کفار او شیطانانو ته لارې جوړوي، لارې به واروي. دې څه ته الحاد ویل کېږي چې د قرآن او د حدیثو تشریح د خپل ځان نه په غلطه طریقه بله طریقه باندې وشي. دغه شان د سړی وایي چې زه د دین او شریعت منع مخو، په دې آیات کې مې شک دی او په دې کې مې اعتراض دی، دې پکې دا پکې د زمانې سپیټ نه ده، دا پکې هغه سپیټ نه دی، دې سپیټ نه دی، دا به دې پاتې شي د دې زمانې سره نه دی پټ، یعنی قرآن صحیح دی خو د دې زمانې سره نعوذ بالله نه دی. نو دا هم الحاد دی، د الحاد قسمونه دي او اصل کې داخله د دین دشمنان دي. نو کم خلک چې کوږوالي لټوي زموږ په آیاتونو کې چې دا پکې نه مانم یا د دې وخت سره برابر نه دی، الله تعالی وایي لا یخفون علینا، پټ نه دي زموږ نه، یعنی موږ ته خبر یو چې خبر یو، نو خبره په دې ځای ختمه شوه نه، په دې هر څوک پوهېږي چې څوک چاته وارننګ ورکوي نه وایي چې ستا د حالاتو نه زه خبر شوی یم، نو هغې معنی دا ده چې زه به سره پوره وګورم، زه به سره کار ولرم، انتقام به درنه والم. نو دغه شان مضمون دا شو چې الله وایي زموږ نه پټ نه دي، نو مطلب دا چې د خلکو خیر هم نشته. افمن یلقا فی النار خیر، آیا هغه څوک چې وغورځولی شي په اور کې دا به غوره ام من یأتی آمنا یوم القیامت، یا هغه څوک چې راشي په امن سره په ورځ د قیامت باندې. یعنی ملحدین چې کوم دي، ملحدین او مؤمنان دا یو شان تکي نه دي. ملحدین به اور ته غورځولی کېږي او مؤمنان خلک به جنت ته راځي په امن سره، د هر قسم عذاب نه په امن باندې. نو د دواړه یو شان تکي نشو. اعملوا تاسې عمل کوئ ما شئتم څنګه هم چې خوښئ، دا زجر دی، رټل دی، دې ته تحدید ویلی کېږي. تاسې عمل کوئ څنګه هم چې خوښئ، انه بما تعملون بصیر، یقینا دا الله په هغه څه چې تاسې کوئ لیدونکی دی. یعنی مسله خو دغه شان تکې شوله چې الحاد حرام او قرآن او حدیث باندې عمل کول ضروري شو. کم خلک الحاد کوي، کم خلک چې نه مني بل شان کار کوي، نو هغوی ته حکم شته چې څنګه به خوښې دقسې کوئ، خو الله تعالی ویني او الله تعالی به دې پوره پوره بدله واخلي، دا مطلب یې شو. ان الذين یقینا هغه کسان کفروا چې کفر یې کړلی بالذکر د نصیحت نه چې قرآن دی، ذکر د قرآن یو لقب دی، یو صفت نوم دی. هغه کسان چې د قرآن باندې کفر کړی دی، لما جاءهم هر کله چې راغلی د قرآن دوی ته، وانه یقینا دا قرآن لکتاب عزیز، خامخا کتاب دی عزتمن، لوی عزتمن کتاب دی، د الله کتاب دی او دی نه مني. لا یأتیه الباطل من بین یدیه، نشرات للی دیتا باطل د مخی طرفنا، ولا من خلفه نروس طرفنا، یعنی باطل بدی معنی په اس صورت معنی غالب کېدی نشي.
تنزیل من حکیم حمید نازل ده د دې کتابو طرفه د داسې ذات نه دی چې حکمت والا او ستایل شوی ذات